السلام علیکم ملګرو دوستانو ټول ناول سلامونه او نیکې هیلې. بعد له سلامه ما دا ویل چې ما خپله له امریش سر نه پتین طبي اخیستې ده او تاسو به استادان په پښتو کې هم وګورئ، په اردو کې به هم وګورئ. خو کوم رقم چې د امریش د درس طریقه ده، د هغه د پوکولو طریقه ده، زه فکر نه کوم چې هغسې بل د چا وي. او ما ته خپله یعنې ایټالین زه نه پوهېږم، یعنې مطلب په ایټالین یعنې زه زه دلته لا وم هم نه، زه په بل ملک کې وم او ما ته ایټالین نه وه زده. نو ما چې کله امریش سره رابطه وکړه او بیا هغه ما ته کومې خبرې، کوم درس طریقه داسې موږ ته وویلې، یعنې ما ډېر زر خپل پتین ته واخیستله. او د دې لپاره دا د اوس زه ګاډی هم لرم، یعنې ما خپله دا سوچ هم نه کوی زه مطلب پتین ته اخلم او هغه هم په ایټالیا ملک کې. بل زه دلته اوس راغلی یم، یعنې دلته یم په ایټالیا کې. اوس هلکان افغانان موږ وینې پښتانه وایي چې تا ته خو ایټالیان هم نه ده زده، تا څنګه پتین ته واخیسته. نو یعنې دوی ته ډېر عجیبه ښکاري چې مطلب پتین ته ډېره سخته ده، ډېره مشکله ده. خو داسې نه ده. کله چې تاسو له امریش سر سره رابطه وکړئ او هغه نه مطلب درس ووایي، بغیر له پتین نه د تاسو پرېښودل ناممکنه دي. یعنې زه خپله مطلب ما چې کله شروع وکړه، یعنې ما ته ډېره سخته وه، ځکه زه په ایټالین نه پوهېږم. یعنې دا ایټالین ژبه او دا پتین ته دا مطلب بیخي یعنې ډېر فرق لري. که یو چا ته ایټالین نه ورځي، هغه استاد چې کوم درس درکوي د هغه ترجمه درکوي، په هغه کې د پوهې، نو ته کولی شي په ډېر ښه طریقه، په ډېر اسانه ډول ته کولی شي پتین ته واخلې او بیا پتین ته په ډېر زر وخت کې. یعنې زه د نورو استادانو کلاسو ته هم کښېنم، لکه ډېر استادان دي په ایټالیا کې، خو د کومه طریقه چې د ده ده، کوم مطلب زر چې پتین ته اخلي، فکر نه کوم چې بل استاد سره وي. نو که غواړئ 100% وغواړئ چې 100% مطلب نیت هم داسې پتین ته واخلئ، نو له امریش سر نه درس ووایئ. دا زه مطلب نه وایم چې ما ترې اخیستی، یعنې دا نه وایم چې تاسو یې هغه وکئ. یعنې د درس طریقه د ده هر څه ډېر فرق لري. هغه ده زه اوس خپل ګاډی مې دلته اخیستی، یعنې زه په ایټالیان اوس هم نه پوهېږم. پوه شوې؟ نو دغه هغه ده. مننه. سلام علیکم.